الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. زمان نبی صلی الله علیه وسلم تا کافرو شرارتی ویلے کذاب ورته ویلے وانه کذاب اشر مجنون ورته العیاذ بالله ویلے. دارنګه مختلف القابات زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د ظالمانو مکی والو کفار ور کړی دي او اوس پورې کفار زمون نبی صلی الله علیه وسلم نه پریږدي او په هغه باندې قسمه قسم الزامونه لګي. الله تبارک وتعالى قرآن کې فرمایي وانک لعلى خلق عظیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم. ازما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا اخلاق ډیر اوچت دي. خلق بتاسو پسې قسمه قسم خبرې کوي الزامونه بدر باندې لګي او تورونه بدر باندې لګي لیکن ستاسو مقام ډیر اوچت دی. د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق مبارک یو دو روایت ز بیانوم تاسو اندازه ولګوي چې زمونږ پیغمبر څومره ښکلي اخلاق دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ باندې وزنی عمل وزنی شی د الله په ترازو کې هغه نیک ښه اخلاق وي. بهترین اخلاق د قیامت په ورځ باندې هغه اخلاق وي وزنی شی وزنی عمل. یو دیهاتی نبی صلی الله علیه وسلم ته راغه انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په غاړه کې صادر پروت او د نبی صلی الله علیه وسلم نه د مال مطالبه وکړه چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته مال راکا او صادر ادا سے راکاګه. نو د الله د نبی صلی الله علیه وسلم هغه جسم چې نازک او انتهایی نحیف او پاک جسم پاغه باندې نشانات راغل او غاړه سره شول د نبی صلی الله علیه وسلم. صحابي فرمای چې زما دا خیال و چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته غوسه وکي یا به اوهی. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چرته د زما خزانچی راوی غواړي او دې سړی ته مال ورکړي ځکه د مانه د مال مطالبه وکړه. نو اندازه ولګوي د دې روایت نه چې زمنګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره اخلاق والا دی. دویم روایت هغه د سمامه بن اسال رضی الله تعالی عنہ چې تاسو اندازه وکوي چې دشمن دی د نبی صلی الله علیه وسلم او د علاقې سردار دی او په مسجد نبوي کې تړلی شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته راغی وی فرمایل سمامه ستا څه حال دی؟ نو سمامه نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې اے محمد صلی الله علیه وسلم کته چرته ان تنعم علی شاکر و ان تقتل زاد من که انعام وکړي په ما باندې نو دسې وای چې په شکر گزار انسان باندې هغه انسان باندې چې هغه د شکر بدله په شکر سره ادا کوي. نو کا قتل مې کې نو د قتل بدله چې دا نو هغه قتل دی. زما بدلی اخیستلو والا خلق شته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایل چې سمامه ته شوده ورکړي پي ور باندې وسکي شوده ورته ورکړل او پي ور باندې وسکلي. دویمه ورځ بیا راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې تاسو کوم ها سمامه د قیدیانو پختنه کول دا زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی څه حال دی؟ نو سمامه ورته وی چې ستا شکل العیاذ بالله په ما خنه لګیږي او اتا د اخر او اتا د مدینه مکه په ما باندې خنه لګیږي مدینه دی په ما باندې خنه لګیږي. نو نبی صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې پي ورته ورکړي شوده ورته ورکړي. درې مورز باندې بیا هم دغه تکرار وشو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سمامه اطلق سمامه آزاد کړي سمامه. سمامه چې لږ وړاندې لاړ سوچ وکړو چې ما د نبی سره او د پیغمبر سره او د مسلمانانو د مشر سره څومره سختی وکوله او هغه ما سره څومره نرمي کوله. لاړ او په چینه کې ولمبل او راغی په محمد کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړه. نو دا زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق دي. دریم آخري روایت چې یو باندچی اگر هغه په مسجد کې
خالی معذرت وکړو چې موږ تاسو تعبیر دې نه کو په مسجد کې امتیاز یې وکړلې خالی معذرت یې وکړو صحابه ورته غوسه شول چې د الله بنده مسجد کې څوک معذرت کوي مسجد د ګندګۍ وځای خو نه ده دا خو د الله کور ده نو هغه نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل چې پرېږدئ څه ورته وایي ما ځکه دا د مسلې نه ناخبر ده پوه نه ده په مسله باندې نوی مسلمان دی د کلیو بانډې نه د علاقې نه راغلی دی څه ورته وایي ما نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د معذرت کولو نه بعد راوغوښته او د اسماتي نه بعد راوغوښته ورته وفرمیل چې ان المساجد لم تبنى لهذا مسجدونه د دې دپاره نه دي جوړ شوي چې انسان پکې خالی معذرت او د اسماته او دارنګه امتیاز پکې کوي بلکې دا مسجدونه د الله د ذکر دپاره جوړ شوي دي د الله د قرآن د تلاوت دپاره جوړ شوي دي نو صحابي اسمان ته وکتل او وی فرمایل اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا احد یا الله په ما محمد صلی الله علیه وسلم باندې رحم وکړي او زمونږ دواړو نه علاوه په بل چا رحم ونه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل لقد تحجرت واسعا تا خو د الله کلاو رحمت چې هغه د تنگ د الله رحمت ډیر کلاو دی تا په دوه کسانو کې هغه را بند ک نو هغه باندې چې صحابي دیهاتی د علاقې صحابي شاګرد او فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته ولې دعا وغواړم دوی خو سختی وکړه زما سره او تا خو زما سره نرمي وکړه نو په دې وجه باندې زما عزتمندو سوچ وکوئ په دې روایاتو باندې چې زمونږ پیغمبر مصطفی صلی الله علیه وسلم اخلاق څومره نرم وو څومره ښکلي اخلاق وو یو صحابي ورته راغی یا رسول الله ماته د زنا په باره کې اجازت راکړه آیا نبی علیه الصلوۃ والسلام به وهه ټکاو به غوسه به ورته کوله نه راوي غوښته او پوه که چې ته چا سره بدکاري کول غواړې آیا د هغه د چا خور ده د چا مور ده د چا لور ده د چا ښځه ده که نه ده ولې نه یا رسول الله نو ته غواړې چې ستا خور سره ستا مور سره ستا ښځې سره څوک دا کار وکړي نه تی چې چا سره کول غواړې هغه هم د چا خور ده پوه شو په مسله باندې نبی علیه الصلوۃ والسلام راوغوښته او په سینه باندې ورته لاس کېښوده اللهم اغفر ذنبه اللهم احسن فرجه الله د ده شرمګاه پاکه کې اللهم طهر قلبه زړه یې پاک کې اللهم اغفر ذنبه الله ګناهونو نه پاک کې صحابي فرمایي چې زما په زړه کې کلم بیا د ګناه تصور نه راغلی زما عزتمند دومره خوږ اخلاق والا نبی الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو ته ښه اخلاق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین